د زورن سیز د دې مونږ نه کول تباہی او بربادی راځي په کور نه کې په ویل مازه باندې دا چې کله په مونږ موږ تقریر کو تا د وضاحت کوم نه دی خدا نهایت کا میرے پریټولو کورونو کې اس ځای کې څوک معشوم مونږ نه پاسه دا ډېر لوی جرم کوي او د دې بدخویې ذمہ دار هغه مشران دي چې هغه ویخي غلطه مسلې ورته مخولي خو نه پاسه بدا میاشر روان زبو ګورم چې دې بیا ډوډۍ لپانه سېګه پښمنی کې پانه سې نه زبو هم چاو ته پوهه او ته عمل کې قرآن خو حکم کړی قو انفسکم واهلیکم نارا خپل ځان او خپل بال بچ د اور نه بچ کې سار چې بنی آدم موز نه کوي دی خو د شیطان چنگل کړي دا پروګرام د سار نه معلوم شو چې دی شیطانی کار کوي او د سار مونږ چې چوګه دا پروګرام معلوم دی بیدی رایت الرحمن د لاس کې د رحمان جنډه ده تو شیطانې د پاره خوخ دی ټول عمر ولته واګي اګه ته په سختی کې تا بسې خبرې کوي سورۃ مریم کې 59 آیت کې قرآن مجید سے ذکر کړل ډېر اهم نا قتل پکار دی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا د دې آیت نه ډېر ویریږي انبیاء کرامو ذکر شوی د سیدہ مریم ذکر شوی نه پسې فرمایي فخلف من بعدهم خلف رال الذين ارستو ناکار وارثان اوس قرآن تا دغه اصل وارث څوک دی او ناکار وارث څوک دی ستا اولاد دی یو مونږ گزار دی بل بیلما دی تا بیلما د اصل وارث نه دی دا ناکار دی لنډه خبر ده کم چې دیندار دی دین باندې روان دی مونږ گزار دی دا اصل وارث دی دا نیک وارث دی فخلف من بعدهم رال الذين ارستو خلف ناکار وارثان ناکار والے سو اضاعوا الصلاة منځ ضایع کو منځ چې ضایع کړل نه خسړې نه هغه سیبان سوي زمونږ چې منځ ونیشته خوړه مې پاک ده ستا پړې چې څومره وختري که وړی ده پې وړی ویښته نه دومره د بل چا پړه نشته ستا هله چې صاف دی نو ولې ته الله ته نټېږه دا دلیل دی چې ستا په زړه کې د لوی غرونه دي ولې دا خو د الله دربار کې خپله عاجزي ښکاره کول دي دې کې څه دي لاس په نامه د هغه تعریفات کول هغه ته لږ سر ښکته کول او بیا بروزه بویول چې ربه ستا غلام یم ستا بنده یم ما خپل پوزه او تندی تا ته په ځمکه راښکلي دي چې دا کار نه کوي دی خو لا متکبر دی دا به خلک په دې دوکه کوي چې ډېر ښه سړی دی مونځ نه کوي او ښه سړی دی چې مونځ نه کوي خنزیر دی دا خبیث پلید سړی بیلما سړی دی چا ښه سړی ویلي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة هغې مونځ ضایع کو واتبعوا الشهوات چې مونځ ضایع شي دا د هغې نتیجه ده روان شو مزو پسې بس مزې وي نن بنډاره جوړه کړې ده نن دوستان دي نن پکنیک دی لکه مونځ نن کرکټ دی چې ته ورته یې مونځ وکړې بیا کرکټ وکړې نه دی به څه وایي یاره جي ملګري جمع شوي دي ملګري خو ستا دلاسه شی دی وروسته وکړې چې پای سختي وکړې نه بیا به څه وایي جي دا کرکټ نه مونږ منې کوي څوک یې نه منې کوي اسلام کې د لبو گنجائش شته خو په دې شرط چې بے پردګي نه وي پکې دویم دا چې پکې قمار نه وي جواري پکې نه وي او دریم دا چې خلاف شریعت لباس نه وي او څلورم دا چې مونځ پې نه بربادېږي شریعت خو د الله مبارک څه نه وایي صحت جوړولی شي جوړ که منډې والی شي منډې ووهه پکارېږي نو ته به یو خبره کې هغه د بله جوړوي